نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الفاتحه بهترین او اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو د سورة الفاتحه د وظیفه ستا څومره حاجت دي څومره مقاصد دي د هغې دپاره شروع که انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو حاجات او مقاصد دا پوره کړي. محترمو د بیمارو دپاره که څوک دا وظیفه کړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول بیماری ولا دا ختم کړي. دغه رنګه څوک د واده دپاره د کویدن دپاره محبت دپاره د سورة الفاتحه دا وظیفه کړي انشاءالله العزیز الله پاک به ورته محبت دا میلاو کړي. دغه رنګه محترم په چا باندې جادو شوی وي د هغې د حاتمې دپاره د سورة الفاتحه دا وظیفه یو ځل د محترمو دا وظیفه کړي او دا دی ووایي انشاءالله العزیز الله پاک به د دوی نه جادو دغه رنګې کوډې منترې تعویضات د هغې چې کوم خراب اثر دی دا ورته محترمو دا ختم کړي. دغه رنګې سورة الفاتحه ته ویل کېږي سورة الشفا. په دې کې د هر بیمارۍ د هر مرض شفا پکې ده. د چا مازغه کار نه کوي یا دغه رنګې په چا باندې د هیر بیماري ډېره زیاته لګېدلې وي نو سورة الفاتحه دی وظیفه کې انشاءالله العزیز الله پاک بوله حافظه دا ډېره زیاته بهترین. دغه رنګې محترمو د حافظې دپاره که څوک دا وظیفه کې الله پاک بوله حافظه ډېره زیاته بهترینه کړي. یاد ساتئ محترمو که څوک د ویښتو دپاره دا وظیفه کې د چا ویښته وځي ویښته کمزورې وي انشاءالله العزیز الله پاک بول د ویښتو مسله دا به ختمه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول بیماران دا دې ټیک کړي او الله پاک دې ورته صحت کامله عاجله مستمره دا ورکړي. محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د سورة الفاتحه وظیفه ده او د رجب په دې میاشت کې دا وظیفه څوک کوي یا د شعبان په میاشت کې یا رمضان کې الله پاک د انسان ته ډیر زیات خیر دا محترم ورکوي. یاد ساتئ محترمو چې کوم سړی د سورة الفاتحه دا وظیفه د هر مقصد دپاره دا وظیفه کوي چې څومره د انسان مقاصد دي څومره خواهشات دي څومره حاجات دي د هغې دپاره روزانه 91 پیرې سورة الفاتحه وایي 90 پیرې او یو پیره یو د پاسه 90 پیرې سورة الفاتحه دا وظیفه کوي او د هغې ثواب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا وربهي. درې ورځې د محترمو دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به جمله مقاصدو کې او دغه رنګې خواهشاتو کې دا به الله پاک محترمو کامیاب کړي. څوک محترمو داسې وي که نه چې دا بیمار وي یا دغه رنګې په کور کې بل بیماري د هغې دپاره د سورة الفاتحه دا وظیفه دا د نهي په ورځ د شروع په ورځ د زیارت په ورځ ماسپښین مانځه نه پس مازدیګر مانځه نه پس او ماښام مانځه نه پس دی دا محترمو 9 پیرې وایي. کله 3 ورځې دا وظیفه برابر شي بیا د هغې نه بعد چې کوم بیمار په دمی نو دغه بیمار ته به الله پاک صحت کامله ورکوي او دا وظیفه چې څوک محترمو هر چا ته د اجازت دی هر څوک دا کولی شي او خپل بیماران په دې باندې دا محترمو دمولی شي. ډېره زیاته بهترینه اعلی وظیفه ده. په خپله موقع محترمو دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کوي. دغه رنګې فرمایي که د چا په واده کې رکاوټ وي په نکاح کې رکاوټ وي او واده نه کېږي دغه رنګې نکاح نه کېږي نو فرمایي محترمو چې 21 ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ 21 ورځې نو سورة الفاتحه پکې یو پیره ووایئ آیت الکرسی یو پیره ووایئ او سورة الاخلاص او سورة الفلق او سورة الناس
دا سورتونه دی پکې وای ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک بر محترمو په یوې ورځو کې د نکاح پروګرام دا برابر کې څومره رکاوټونه پکې مس کوي دا ټول رکاوټونه بول الله پاک ختم کی پچا باندې محترمو جادو شی وي دغه جادو دا وت الله پاک لکه الله پاک وتی توازنو کم بد اثر وي د کوډ وي د منتر وي دا وت محترم الله پاک لکه د چا محترمو د ویښتو مسله وي نو د ماسوتن د مانځنه بعد دی د سورۃ الفاتحه 100 پیری وي اور سره درې پیر سورۃ الليل وي والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى او په تیل ردم کی او دغه د ویښتو کې لګي ان شاء الله ویښتوي برابر وي د سره سره محترمو کو رچا حافظه دا کمزوري وي نچا دماغ دا سوي چې سبق نه رالي د ماسوتن د مانځنه بعد د روزانه سل پیری سورۃ الفاتحه وي ان شاء الله العزیز الله پاک بولا ذهن دا ډیر زیات تیز کی او دا عمل محترمو 41 ورځ پورې دا کوي نو سورۃ الفاتحه فرمایي چې د هر مرض نه شفا علاج دی او دا رنګ سورۃ الفاتحه دا محترم په دې کې شفا را نو کوشش وکړئ د هر مقصد د پاره د هر حاجت د پاره دا رنګ څومره سازو خواهشات دي څومره مشکلات دي نو سورۃ الفاتحه دا وظیفه د محترمو د تاسو کول شي دا رنګ په خپل موقع مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته